د افغانستان شپږیزه کې نن 14 میچ سرته ورسېدو په کوم کې چې عظمت الله عمرزی ابراهیم زادران ټیم ته یو ډېر زیات زبردست شکست ورکو. زبردست شکست ورته دا ووایم چې ډېر زیات ون سایډډ میچ ورسره وکړو په کوم کې چې عظمت الله عمرزی پهلا بیټینګ کړی و، د هغې په جواب کې لس کم 200 رنز ټارګېټ یې هغې ته ورکړی و. عظمت الله عمرزی د سایډ نه زبید اکبري یو کم 50 رنز کړي په 14 بالونو باندې. د دې سره چې کوم دی شاهد کمال د کمال بیټینګ کړی دی او په هغه کې په 30 بالونو باندې یو کم 50 رنز هغه کړي دي. د هغې د سایډ نه که موږ په ویکټو باندې په بالینګ باندې خبره وکړو نو په هغه کې ضیا اکبر 2 ویکټې ترلاسه کړي دي او دې سره چې کوم دی محمد نبي 1 ویکټ ترلاسه کړی دی. دواړه ښه مضبوط ټیمان وګوره که یو سایډ ته موږ وګورو کپتانان یې هم ښه ښکاره کپتانان دي او مضبوط کپتانان دي. خو که د هغې په بیټینګ لاین باندې موږ خبره وکړو ابراهیم زادران په واقع د کپتانۍ حق ادا کړی او ډېر زیات ښکلی انینګ یې کړی او کلی 52 رنز یې کړي دي. دې سره بل بیټینګ چې چا ښه کړی دی نو هغه کې وفي الله تراخیل 140 رنزونه کړي دي. خو چونکې د ابراهیم زادران ټیم دغه سکور چیس نه کو د 115 منډو سره او د 8 ویکټو په نقصان سره دغه میچ د هغې د لاس نه لاړې او دغه میچ د عظمت الله عمرزی په خپل نوم باندې کو. نو ډېر زیات ښکلی میچ شو. اوس 14 میچ سرته به رسېږي په 2 بجې باندې به دغه میچ د پاکستاني وخت شروع کېږي د اوس نه تقریبا 1 غنټه بعد. نو هغه میچ هم وګورئ، انجوایمنټ وکړئ او شپږیزه ډېره زیاته مزه کوي. ګڼ شمېر تعدادو ته خلک راغلي دغه میچ انجوای کول دپاره. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه د الله کې اجازت. د الله په امان.